الله جل جلاله فرمایي چې قرآن سراسر چې د سعادت دی، دا خیر دی، دا رحمت دی، او د قرآن علم چې دی دا برکت دی او رحمت دی. دغه حدیث مبارک کی راځي قرآن کې الله جل فرمایي چې من یرید الله به خیر یفقهه فی الدین، چاته الله جل شانه د خیر اراده وکي نو هغه ته چې د قرآن علم فوی ورکی، فقاهت ورته د قرآن نصیب کی، د قرآن فوی او علم چې د هغه ورته ور نصیب کی. او ابن کثیر رحم الله پر روایت د طبرانی نقل کړي چې او حدیث ته صحیح هم ویل دي چې فرمایي د قیامت پر ورځ الله جل شانه د قرآن چې کوم علما دي دی برا جمع کې وکړه چې الله جل شانه په خپل شان لایقه په تخ باندې کینی او د مخلوق ځان تراجمه کی. نوې دغه ټیم کې د علما چې دی بزان تراجمه کی او دې ته په دې علماو ته به فرمایي چې ما تاسو ته د قرآن علم دې د پاره درکړو چې تاسو مغفرت وکما، اگر که تاسو رکبه کمزوري او ګناهونه شوي دي او زما هیڅ پروا نشته دی، د دې سره دغه نافرمانو یا دغه کمزورو تاسو مغفرت کوم نو زما هیڅ پروا نشته دی، څوک رانه تپوس نشي کولی. نو آیات مبارکه کې الله جل شانه دې طرف ته اشاره کوي چې دا قرآن دا مشقت نه دی، دا تکلیف نه دی، دا زحمت نه دی، بلکې دا سراسر چې د رحمت دی، دا سراسر چې د برکت دی. دې سره الله جل شانه رحمتونه او برکتونه چې د نازلې